حضرت عبیده بن صامت رضی الله تعالی عنہ حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نه داسې ارشاد نقل کوي چې هر کله به د رمضان مبارک میاشت راغله د نبي علیه صلات وسلام به مونږ ته متوجه شو مونږ ته به وویل چې تاسو باندې یوه میاشت روانه ده ډېره د برکتو او ډېره د رحمتو میاشت ده او په دې میاشت کې الله رب العزت ستاسو دعاګانې قبلوي ستاسو د ګناهونو باندې عفه کوي ستاسو ګناهونه معاف کوي او ستاسو نیکۍ هم زیاتوي یعنی بړاو کوي بس بدبخت هغه انسان ده چې په دې میاشته کې هم الله رب العزت نه خپله د ګناهونو عفه ونه کړي او الله رب العزت طرف نه خپلې دعاګانې قبولې نه کړي او چې دې هم نعمت او دې رحمت نه هم نه امیده شي هغه بدبخته انسان ده خاص کر مونږ او تاسو مسلمانانو چې الله رب العزت طرف ته متوجه شو الله نه خپلو ګناهونو عفو وکړو د خپل ځان دپاره خپل اهل دپاره هم د ټولو مسلمانانو دپاره هم ښکلې دعاګانې وکړو آیا چې الله رب العزت مونږ او تاسو